الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. زما عزت مندو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو او با پردا با حیا با کمالا پردنشینو خویندو میندو دا اللہ رب کریم لوی فضل احسان مہربانی کرم دے چی دے فرفتن دور کی منگا استاسو نسبت دا اللہ دا کتاب سر دے دا حق پرستو علماء کرامو صلحاء عظامو سر دے دا دیر لوی نعمت دے دا رب العزت. کل اللہ رب کریم قرآن کریم کی دا خپل نعمتونو تذکرہ کئی ورسرا نعمت دا قرآن و سنت جدا بیانی. وذکرو نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم به. اللہ وی زمان نعمتنو شکر ادا کا. آو نعمتنو کے لوی نعمت دا ایمان نبات آغس شہرے چی اللہ قرآن رولی گلو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و بیان دے پدے زما استاد اخلاق و دا اعمال و دا عقیدی دا کردار دا عادتنو اصلاح کی گی آبیاری کی گی یعظکم بھی. تاسم کافی وقت نا ناسی او دا خویندی میندیم کافی وقت نا ناستی دی پدے سٹیج بانے لوی لوی علماء صلحاء ناستی مال حیا رازی دا دی اڑان دے بزسوی ما مانا اڑان دے مولانا سے مختصر وقت کی دیر عبرتنا کا واقعہ پیش کرا چی دا دین دا پارا حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا پلار خانیلا نوابیلا ملکیلا بادشاہیلا عیش و عشرت لا بنگلیلا جیدادلا غلامان و نوکرانو لیلت ورکڑلا. زانے غلام کو دردنا آلام تکلیفنا مصیبتنے تیر کڑل خوزان حق دین تا اور رسولو. نن افسوس موتا تا دلتا دا قرآن و سنت تعلیم را کولے شی موتا خپل بچے عالم لنشور کولے. موتا خپل دے 24 گھنٹو زندگی کی
یو گینٹا دین لا قرآن لا نشو ورکولی خبری ډیرې لوی کو یو عالم یو الله والا لس کالا دولس کالا سوارلس کالا د علم زده کړې دپاره سفرونه کړي دي لوږې تندې مسافرې یخنې ګرمې برداشت کړي دي او ما او تا په مړه خېټه کور کې ډوډۍ وخورو بیا ورپسې د پاسه چې مسکو بیا را پاسو مولانا صاحب پسې کنزل شروع کی دا ټیک سړی نه دی والله دا داسې هغه ټول عمر د دین خدمت کړی دی هغه پې جیلونه تیر کړي دي هغه مسافرۍ کړې وې هغه وطنونو باندې ګرځېدلی دی الله الله علماو نه اورئ موسی علیہ السلام د دریو خبرو د زده کولو لپاره اوږد سفر کړی قرآن کریم سورت کهف کې بیانوي امام بخاری رحمه الله د یو حدیث د زده کولو دپاره په میلونو میلونو مزل سکې یو میاشت سفر یې کړی اے د الله بندگانو قرآنی تعلیماتو لراشئ دی حق پرستو علماء سره کینی زما شیخ د ویسا رحمه الله الله دې د هغه قبر د نور نه ډک کي هغه به کله کله بیان کې وي وی علما ټول قابل اعتماد دي خو مونږ به سودا د حق پرستو نه الو سبحان الله ډیره درانه خبره د حق پرستو ملګرتیاو کوي کنه واورئ دے دور کی دری لوی فتنی دے امت تا متوجی دی چی امت دا حقینا غافل لے مونگ علماء تا مونگ صلحاء تا فتنہ دا انکار حدیث متوجی دا دے سکولیانو تا کالجیانو تا لیکچرانو تا پروفیسرانو تا یونیورسٹو والا تا دو فتنی نور متوجی دی چیو فتنه دا غامدیت دا بلا فتنه دا الحاد دا فتنی دی امت کی ډیر په عروج باندې روان دی زما پېښور یونیورسٹی کې درس دی الته کې ملګري دا شکایت کوي سټوډنټان لیکچران پروفیسران اگی وی دا قرآن دا تلاوت څه فائدہ دا ما ته وښایه دنیا کې تا ذکر کوي څه فائدہ دا ما ته وښایه دنیا کې مونځ کې څه فائدہ دا ما ته وښایه دنیا کې الله الله الحاد طرف ته روان اے دا فتنه زما استا کور تم را روانه ده نور خو پرېږده زه درته د خپلې محلې خبره کوم زما محله کې یو افسر دی 18 سکیل کی ریټیر دی ما سره ورځې ناستو ما ته مولانا صاحب یو تپوس کومه مې وایي جی وی دا خبره رښتیا ده چې عیسی علیه السلام الله ژوندی اسمان ته خېجولی دی الله الله دومره اعلی تعلیم والا د مسلمانانو معاشره کې ګرځېدونکې د هغه لا تر اوسه دا عقیده نه ده جوړه شوې وجه څه ده قرآن نه لرېوالی دی درسونو د قرآن نه لرېوالی دی مونږ سره دا فکر شته چې زه ښه جامه واچومه دا فکر شته چې ښه خوراک وکړمه ښه پیسې وګټمه ښه کور جوړ کړمه ګاډۍ والمه کاروبار وکړمه دا فکر را سره شته چې زما بچي له د دنیا اعلی تعلیم له لاره همواره کړمه دا زما د بچی سیالی تربورانو سره برابر کما جمیرالو بچی لا د گرمو جامو اسبابو غمو کما
اوړی راغلی دی د خپل اولاد لا د پکي او د یخو موسمونو خوراکونو غم وکما خو دا فکر مونږ او تاسو سره نشتا چې زما بچې دا الله والا وګرځېږي دا دیندار شي دا جنت ته تلونکی جوړ شي رب العالمین ویا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا الله وې مومنانو ځان سره د خپلو بچوم فکر وکا یوازې د دنیا فکر د بچی چرېون کې دا فکر موکا چې بچې مې قرآن والا شي بچے میں پنځه وخته مانځو والا وګرځېږي اے کاکا بابا تا ته وایم دا ستا بچې چې دیندار شو فایدې معمول اله نشته حافظ صاحب استاذ له فایده نشته ستا بچې دیندار شو ړومبې خیر به تا ته ملاویږي ستا کور والا ته به ملاویږي ستا بچے قرآن والا دے ستا بچے دے علماء سرا ملگرتیا کے ناس دے دا بچے تا دا پارا فخر دے سبابت مروے ستا غسل تب ستا بچے اولاڑوی سبابت مروے طالب کفن ستا بچے درکئی سبابا ستا دا جنازی کټتا ستا بچے ولاړوي ستا لحد تا سپارختلو تب ستا بچے ولاړوي زم لعنت شا پاغ بچی شا چې پلار مړ دی بچی لا د پلار د لامبولو غسل چل نه ورځي لعنت شا پاغ بچی شا پلار مړ دی خو بچی لا د جنازي منځ نه ورځي پردی خلق راغلی دی جنازه کوي بچی سپیګمولا زړو کې نیولې ده د پلار جنازه دی بچی و نه کړله دا څنګه بچی شو زمونږ د قیو आवाज ده او د الله بندگان او د الله بندگان او د الله بندگان خپل بچی مونږ لرا کوي د دې بچی خیر ړومبه تا ته ملاویږي ما ته نه ملاوي لنډو ردا ماشومان دی دی سرا د زړه غوښې استاذ وبکړلې قرآن ورته وښولو سبا حافظان شي لوی خلک وګرځېږي اوس ته ګریوان کې سوچ وکړه د دې د وجې نه د دې د عزت تاج استاذ ته نه په سریږي د دې ماشومانو مور پلار ته په سریږي خیر خو تا ته درلو ما ته خو رانلو خیر خو تا ته ملاو شو اے د الله بندگانو د خپل علماو قدر وکئ مونږ واورئ یاد ساتئ مونږ ستاسو د جیبونو غله نه یو مونږ ستاسو د حیا او د عزتونو غله نه یو زمونږ یو درد دی یو آواز دی یو فکر دی د الله بندگانو قرآن وایه قرآن وایه زمونږ دقه یو آواز دی شیخ القرآن علیه الغفران به درس کې وی چې الله مې وبخي او جنت ته لاړ شمه الله به وی چې محمد طاهره څه ارمان دی وی زه به الله ته جنت کې ویما چې ربا دا ارمان مې دی دا بندگان دی راته جنت کې کېنوه چې قرآن ورته بیان کومه سبحان الله زمونږ دقه یو آواز دی دقه یو آرزو مو ده خو واورئ یاد ساتئ دې لار کې غمونه دی هر دور کې چا چې د قوم خیر خواهي غوښتې دا خیر خوا خلکو خپل دشمن ګڼلی دی او چا چې قوم لوټلی دی چا د قوم حیا او عزت لوټلی دی هغه خلکو خپل خیر خوا ګڼلی دی
قرآن کریم گورا انبیاء کرام وانا لکم ناصح امین اے خلقو زچ معنا وانا لکم ناصح امینا زستاسر پارا خیر خواہ ما ماندار ما قوم چاہتوئی چی انا لنراک فی صفاہا چاہتوئی انا لنراک فی ضلالا چاہتوئی شاعر چاہتوئی لیونے خو پیغمبر وے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينًا نو اللہ وی فَلِذَالِكَ دیلار کی ڈیر غمنا دردنا مصیبتنا مخیط پراترے فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ خلقو زان زان لا نظری دی زان زان لا خرافات پس روان دے کل حزب بما لدیہم فرحون نو فلذالک د دیو جنا چې د چایو نظریه دا د چابلا نظریه دا د چایو عقیده دا د چابل عقیده دا د چایو منشور دے د چابل منشور دے نو فلذالک فادع واستقم کما امرتا اللہ وی دے خلقو دا عقیدی اصلاح بکول غاڑے دا اعمال و اصلاح بکول غاڑے دا افکار و ذہنون و اصلاح بکول غاڑے خواورے دا اللہ بندگانو دا خلقو دا عقیدو اصلاح پو خوبنو باندے نکے گے پلالا ویلی کاکا ویلی خبرو باندے نکے گے آج اصلاح کی گی نو فلذالک فادعو واستقم کما امرتا دا خلقو دا عقیدی اصلاح با پا قرآن کے فادعو خلق با دین تراغواڑے دین تبراغواڑے علماء یو نقطہ بیانی فادعو عین روڑے رے دا عین دا خلق کلاو دا خیٹ دن پلن راوستے دا ولی فادعو وی دا عین دا کلاو خلو دا غٹ خیٹ دا دے خبر آواز کی چی دے لار کی غمون دی دے لار کی دردون دی دے کی کنزل دی دے کی بدنامی دی دے کی سپکی خبر دی دے کی جیلونا دی دے کی جیلونا دی دے کی سروینو سیلابونا دی دے کی بدے ناوی کنڈ کی گی دے کی با مور برا کی گی دے کی با بچی یتیمانان کی گی دے کی با دے کوربانی ہور لگی دا وڑی خبری ندی دا دیر گرانی خبری دی خواہ نن خوزا پیو سبحان اللہ ویلو بانے دا تو وارو جنتنو ٹیکدار زانی صابو ما دو رکات مونز بانے دا جنت الفردوس داوے کو ما نانا فلذالک فادعو پدے لار کی ڈیر غمنا دردنا پراترے زما پیغمبر حرم کے سجدہ ریز دے وی سبحان ربی العالی کافران رالل زما پیغمبر بانے کل میل رید پاسا انبار کڑلا صحابہ استرگی مغاڑو لیخو اسمو نراسے دو لاڑو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسے آغم رالو خو مظلومیت دور دے وسن رسیگی
بلا لارا نشتا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پس لاڑو چے اے فاطمہ لگا راشا بابا جان بانے دے دیر لوے درد دے حضرت فاطمہ اخپی اب لخ پی را منڈے وہی سترگنا اوخ کی روانی دی اخپل بابا بانے دا پاس پریوت ووازیو کے ظالمانو کافرانو کجروا خلقو زما بابا نسغوارے فلذالک فدعو دیلار کے خودیر غمونو دردونا پراتری تاسو تا خونن دا مور پر ایک کی کلمہ ملاو شویدہ اس قدر نشتا لینتقضن عر الاسلام عروتن عروہ وی دا اسلام با پوڑے پوڑے چرے دا و خلق ماتی اوی واورے کل یو پوڑے ماتشی خلق بویے وی دا سچ خطا دی دا خواسم خطا دی دا باقی دین را سنبال کے ولی دنا پہ خوالا ندا تلی دنا پہ وینا ندا تلی دا دا بچی پی جڑا ندا کڑی دا دا کور پی ندے سوزی دلے دا دا پیسے پی ندے لگی دلی نو دا سر دا دین فکر نشتا نرمونگ سر دا فکر ختم دے دا فکر تکے زما بچے سکول تا ندے تلے تپوس کے زما بچے کار لندے تلے دا تپوس کے خوچ زما بچے منزلہ نا دا خبر مونگ تا پتم نشتا دا پتم نشتا زما بچے قرآن مارا سڑیا قرآن خود مولیانو دا پارا دیر دے بس مونگ عوام پا قرآن بانے سکو نا سورہ طاہا کے جکل اللہ دا دین دا ترقی دا پارا آداب ذکر کی پینزا آداب پہلوی فصبر دے لارا کی برداشو کا دویم دے سبح دا اللہ پاکی بیاناوا دریم دے لا تمدن عینے کا الہ ما متعنا بہی ازواجا منہم دا خلق بنگلولا گاڑولا مپسخیگا جیدادونولا مپسخیگا سلورم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ دا دے بچو فکرمو کا دے بچیل دا دیندارے لارا ورکا پینزم قانون یورزنا دوانا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پدے بانے ہمیشوالے کوا ہر عورز دا بچی سر حساب کوا بچیا نندی منس کڑے ہو پینزا وقتا آو جمع سر دے کڑے ہو آو نئے دے کڑے ولی نئے کڑے حسابو کدی بچی سرا دا سی من کم مسلمان کڑے دے سوال نے پیدا کی بیادا گا حالی ټول عمر دی بچی تا جماعت مدرسه نه د خولی عالم سره نه دی کینولی نو چې بچی ته بیا سبا نصیحت کې نو تماچه ټوپک راخلی پلارم وجنی مورم وجنی دا خو بیا د بچی حالی هغه ټول عمر خفه نشي فلم کتلی ډرامې کتلی دا هغې نه دا سبق زده کړی چې مړی به څنګه کې زموږ فلمونو کې خو همدغه خبرې دي مڑے بسنگا کے غلا بسنگا کے ڈاکا بسنگا کے خپن شے بیادبی دے معافی پردے لور خور بسنگا تختے فلمونو ڈراموں کے خمدہ خبری دے یارانے چل والا خی دا خلقو اخلاقی بگڑ کل تباہ کرل بربنتوب دے امت کے راگے اے زما اورورا کتا دا خپل بچی اصلاح غواړي نو دا بچے دا قرآن لراوله یو واقعه تاویم بیا خپل خبرې لرازم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور حکومت دے زنانه با جمع لراتلی یو پیغلا خکلی جنه با منزل راتل جمعلا یو نوجوان بور تلار نیولا منزل بدا جنه اتلانو آغی بور تلار نیولی وا منزل بروتانو آغی بور تلار نیولی وا اجینه تنگ شو یو رضی ورطوی ورورا مانا سغواری وی تمی خواخی تاثر می مینا دا
وی اورورا د مینې نتیجه به دې سوې وی تا سره واده کول غواړمه هغه جینۍ وی اسم یو خاوند دی چاته خو به ودېږم زه چلوم ته صحیح خو زما یو شرط دی تیارې هغه هلک وی چې بس مینه راته میلاویږي هره نمونه شرط له تیار یمه هغه جینۍ ورته وی زما شرط دا دی چې څلوېښت ورځې تکبیری اولا سره سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سره به مونځ کې څلوېښت ورځې ړومبي تکبیره چې خطا نشي 40 دن ښه بس نور نه سره غواړمه نه سپین غواړمه نه آسونه او خچرې غواړمه نه جیدادونه غواړمه نه باغونه غواړمه سړی وي دا خو اسانه ده شروع یې وکړله 1 2 3 15 څلوېښت ورځې برابرې شوې څلوېښت ورځې بعده اوسه پورې به دې هلک دې جینۍ ته لاره نیوله نن دا هلک روان دی څلوېښتمه ورځ ده ماسخوتن مونځ یې جمع سره مسجد نبوي کې عمر فاروق سره رضي الله عنه سره وکړو او چې روان دی هغه پیغله جینۍ ورته لار کې ولاړه ده وایي راځه زما شرط دې پوره کو زه نکاح له تیار یمه هغه هلک سرښکته کوي نه 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 ما قرآن واورېدو ما څلوېښت ورځې عمر فاروق رضی الله عنه سره جمع سره مونځ وکړو زما زندگی بدله شوله زندگی بدل قرآن زندگی بدلولو والا کتاب دے خود نتے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے کیا نظر تے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا نن کا ابو بکر صدیق دے دادو قرآن دو وجن دے کو عمری فاروق دے دادو قرآن دو وجن دے کو عثمان ذوالنورین دے دادو قرآن دو وجن دے کالی علی المرتضی دے دادو قرآن دو وجن دے نن زما بلال رضی اللہ عنہ دا مقام دے چې روان پزمکه دی او د پڼو کشار جنت کې اورېدلی کېږي دا د قرآن کمال دی نبی علیہ السلام بلال کله چې جنت ته لاړم که خوب کې که په ویښه باندې ستا د پڼو کشار یې مې اورېدلی دی تاسو کوم عمل کوئ وی د الله حبیبه نور خو ماته څه نه ښکاري خو چې کله زه او دسو کماو مکروه ټیم نی صلیت لربی ما کتب لی ان اصلیا بچو څومره مې وس کېږي مونځ کوم دلته دا علماء کرام ناسي یو ښکلې نقطه باندې تاسو ویښ یې که وده داسې وده وده راته ښکاري سړي سینه زما خوږېږي بیګا سفر ما کړی دی خوب مې نه دی کړی زمونږ اسلام آباد کې اجتماع او بیګا 12 نه بعد ختمه شوې ده سفر مو کړی مخکې مولانا صاحب هم سفر کړی دی او ما هم ورپسې د نورو ملګرو هم اکثره سفر کړی بیا مونږ لګیا او خبرې کوو تاسو په اورېدو باندې ستړي شوئ وده خو نه یې که نه انشاءالله دا دین نه دی دا په ډېرو لویو قربانو دردونو تکلیفونو مصیبتونو آلامو باندې دی امت ته راغلی دی نن امت د دین سره لوبې ټوکې ګپې شروع کړي دي دین یې شاته غورځولی دی د الله او د رسول خبره شاته غورځولی ده بهرحال بلال رضی الله عنه باره کې دا حدیث مو واورېدو دلته دا علما ډېر خوندور اعتراض کوي تاسو نه تپوس کوم شان د بلال رضی الله عنه اوچت دی که شان د محمد رسول الله اوچت دی وایه که نه شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت دی نبی علیه السلام وی بلاله چې لاړم د پڼو کشار یې مې ستا ځان نه وړاندې جنت کې اورېدلو و بلال خو د پیغمبر نه وړاندې جنت ته لاړو دلته خو دا خبره الټه شوه زموږ مشایخ عظام رحمهم الله ډیر ښکلی جواب کوي او د بادشاه 2 قسمه نوکرانی یو هغه نوکری چې بادشاه پسې رستو را رواني یو هغه نوکری چې بادشاه نه
وړاندې رواني. زما بلال رضی الله عنه د الله د پیغمبر هغه خادمانو کې دی چې نبی نه وړاندې روان دی. سبحان الله، لوی شخصیت دی، لوی مقام دی، او دا مقام د دین د خدمت د وجې نه ملاویږي. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې خپله د شپږو کالو لور نشي سنبالولی، یا د قرآن او د دین د وجې نه د عمر رضی الله عنه مقام دا دی 22 لاکه مربع میل حکومت چې دی هغه سنبالې. ګوره قرآن انسان کې انقلاب راولي، قرآن د عقیدې انقلاب راولي، قرآن د اعمالو د اخلاقو د کردار انقلاب راولي. چا بچی کلمه ویلا ایمان بے راوڑو دا اللہ پیغمبر و فرمائے علمو اخاکم القرآن، علی دے ورورتم قرآن خائے، قرآن ورطو خائے چی دا عقیدہ دا قرآن نا برابرش. نن خوایو یرا وی دا گانے بجانے وی دا دو روح غذا دا. زه مولانے ما دا مولیانو خبری نکو ما زا چلو ما در سره ومنله دا سندرې، دا مجلسونه، دا گانے بجانے دا د روح غذا ده. هو کاکا بابا تا ته ویما چې ستا کور کې د چا زلکدنې نو صورت یاسین ورته ولې وی، خو گانے بجانے ورته غږوه که نه، د روح غذا ده که نه، صورت یاسین ورله ولې وی. او مون پښتانه خو په درېیمو څلوېښتو مین یو که نه، الله مو اخلاص کا. دا څلوېښتې نه دي، دا څلوېښتې کله کله د مجبوریت نه وي. زمونږ یو ملګری او ما ته مولانا صاحب یو ځای کې امام شوم، نه راله چا ډوډۍ راوړله، نه راله چا چای راوړله، بیخي میلمه به چې رالو یا به یم په ما راپېټی کړو. وی چې یا امامت پرېږدم، وی چې یو څو ورځې تېرې شوې مړی وشو. وی څلوېښت ورځې مړه، وی مفتي صاحب ډېرې ګرمې ګرمې پراټې حلواګانې غرب غروبو. وی ما وی چې والله زما د مقتدیانو په ژوند کې خیر نشته، بیا به مې الله نه مړي غوښتل. وی یو به چې مړ شو د هغه به څلوېښتي لا پوره نه وم چې یا الله بل پکې راوپرځې. وی د هغه به لا څلوېښتي پوره نه وم چې هسې هم د ژوند کې خو څه فایده نشته دی. ستاسو څه خیال دی چې دا استادان تاسو له مخه کې دا دله دعا کوي؟ تعلیم له څه ورکړي دي؟ تعلیم له صرف کفن خیرات کې ورکړی دی، تعلیم له د مړي هغه جامې خیرات کې ورکړي چې هغه په ژوند اغوستي. وی دا خیرات نه مني، زه دا خیرات اړو منم نه، ځکه دا خیرات نه دی. ستا کور کې مړی وشو او دا هغه جامې چې هغه په ژوند باندې اغوستې وي هغه د مولانا صاحب له راوړي چې جي مونځ او دس به پکې کې زما مړي پسې ثواب لېږولې. ته کافر یې، ته مونځ او دس نه کوې، په خپله کوه که نه؟ نه، دا د ثواب په غرض قسم په خدای دا پښتانه نه راوړي، دا په دې وجه راوړي. خبر یې مونږ خو باتوران یو، د مړي نه یریږو، د مرګ نه یریږو. و دا جامې دا اغوستې دي که دا ما واغوستې زم مړ کېږم نو باتور راله استاد ښکاري. جي دا واله ستا مړي زه ټیک ده دا جوړه راوړې نو ستا د مړي په جیب کې چې د پیسو ډکه بټوه وه هغه هم راله راوړه، خو راله نه راوړې. د هغه په لاس چې قیمتي بهر ملکۍ ګړۍ وه راله نه راوړې. هغه سره جیب کې د 1 لاک روپو موبایل و هغه راله نه راوړې. هغه په غاړه د 10,000 روپو کوټ و هغه ماله نه راوړې. او دا د 500 روپو جوړه دې را په مخه کړې ده چې دا واله دا خیرات نه دی، دا فساد دی. مه دوکه کوئ په دې باندې مولیان. ښه استادانو ته یم دا مال یې دا وله واپس کوي، ښه شی راوړه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خو مونږ کې دا یو مصیبت دی چې چا ته وی رواجي دعا مه کوه هغه سم هم ورسره پرېږدي، چې ورته وی رواجي خیرات مه کوه هغه سم خیرات هم ورسره پرېږدي. مونږ وایو د علماو له په تنخوا کې سرسایې مه ورکوئ، دا تنخوا کې مه ورکوه، دی ورسره بیخي هغه سوچه تعاون هم ورسره پرېږدي. زموږ علما بیا پریشانې، د خپل علماو سره پوره تعاون کوئ. بهرحال زما عزتمندو دین د پاره قربانی پکار ده،
دا څه خبرې خو مې سړو لپاره وکړي که نه اوس به د زنانو لپاره یو دوه درې خبرې اصلاح لپاره وکړو دا کوم آیات کریمه چې ما ویلی و دی کې رب العالمین الله جل جلالو د یو زنانا د غیرت ایمانی بیان کړی دی فرعون یو لوی ظالم تیر شوی دی یو لوی کجروا بدماش انسان تیر شوی دی د هغه لاس د زرګونو معصومانو په وینو باندې سور شوی دی ډېر لوی ظالم دی الله وی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله ډېر لوی کجرو دی خلک یې ډلې ډلې کړي ماشومان معصوم حلال کړي دي د زنانو بې عزتۍ کړي دي انه کان من المفسدین ډېر لوی ورانکار و د هغه په محل کې د فرعون په محل کې یوه خادمه ده محدثین ورته ماشطه وی هغه زنانه خادمه به د فرعون د ښځو د هغې د زنانو به میک اپ کولو صفایانې به ورته کولې یو ورځ د دې د کور یو زنانه ته سرګمنځې د دې ماشطې د لاس نه ګمنځه پرېوته نو د هغې د خولې نه دا ټکي ووتو چې الله سبحان الله دا ډېر دروند آواز دی شیخ د ویسا رحم الله به وي دا الله دا ډک ووایه دا ډک ووایه دا ډک ووایه د خولې نه دا ټکي ووتو هغه وینځې ته هغه د فرعون د کور زنانه ووي دا زمونږ پلار دا تره فرعون الله یادې هغه نوکره ورته وایي نه هغه د ځمکې اسمانونو د دې غرونو رب الله د عرش والا یادومه الله دا وړه خبره نه وه دا وړه خبره نه وه هغه غصه شوله کنځلې وکړلې لاړه فرعون ته وی راشه د موسی علیه السلام مقابلې کې د هغه دعوت د کور ته راورسېد زموږ نوکران هم د هغه د رب نومونه لي وی ورشئ ریولئ ای زما ورونو د زړه په غوږونو واورئ دا خویندې میندې دې مو واوري قسم په الله نن مونږ سړو کې دومره غیرت او قرباني په دین نشته لکه دې وینځې کې چې وه دې نوکره کې وه دغه زنانه ریوسته درې بچي دي ورته یو وینځي خادمې نوکري مونږ درکړې ده کوارټر مونږ درکړی دی پیسې مونږ درکو او ته زمونږ په کور کې د اسمانونو د رب نومونه علې سوال نه پیدا کېږي واپس شه دې نظریې نه وی دا نظریه د واپس کېدو نه ده دا چرته د واپس کېدو ده وی ښه وی ورشئ دا وینځه یې راوستله د دې په وړاندې هغه دوه بچي راوړل او هور باندې کړهې کېښو تیل پکې واچول هغه چې په خوټ کېدو رالل دې وینځې کتل او هغه بچي راوستل هغې د مور هغه خپې کلکې ونیولې چغې والې او دې ظالمانو هغه دوه معصومان بچي اوچت کړل او د دې مور په وړاندې هغه تیلو ته ور واچول الله الله هغې اړو ساه وانغشته دومره ګرم و چې هډوکي زره زره لاړل ویلې اوس دا راسملوئ چې راسملوله په یو لاسم میخ په بل لاسم میخ په یو خپه باندې میخ په بله خپه باندې میخ الله الله زنانا په وینو کې سره پرته ده هغه دریم بچی د سینې روونکی جاړي فرعون ویه بچی وله راولئ
بچے والا راولی بچے والا راوستو بچے جاړي د مور سینه غواړي وی الی دا بچې په دې حال کې چې دا مور پرته ده دا بچې د دې مور سینې ته واچوي مور لاندې پرته ده په سینه باندې بچې ورته واچول هغې د مور سینه خوله کې ونیوله بچې لږ په کلار شو چې مور سینه راکوي پی راکوي دا خو د مینې ټیم دی فرعون ظالم جلاد ته اشاره وکړله چې دې بچی د مور سینه روي په دې ټیم کې دې بچی باندې چاړه راکاږه الله چې چاړې پې راښکله څه مو خیال دی د دې ماشوم دا وینې به د دې مور په خولې سپېږمو سترګې غوږونو کې تلي که نه څومره لوی ظلم څومره لوی ظلم فرعون ته وایي هسې خو مې وجنې بچي دې م راله ووژنل که نه خو زه یو وصیت درته کومه وایي څه وایي چې کله ما مړه کې زه او زما دا بچي یو ځای د دې دا ډوکې چرته وغورځوه بیالوم ما وایي ښه زه ټیک ده بس دا خواره یې مړه کړله فرعون کور ته راغی خوشحاله دی ظلم یې کړی دی ظالم دی په دې ظلم خوشحاله دی چې کور ته رالو ښځې ته وایي ودې کته ښځه ورته وایي ظالمه دا دې څه وکړل دا څه کې تا زړه کې اړو درد نه راتلو وایي وه دا ښځه څه وایي دا څه وایي آسیه رضی الله تعالی عنها چې معلومات دو شو آسیه رضی الله عنها ایمان راوړی الله 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 فوري هنګامي اجلاس راوغوښتو راشئ دا ښځې سره به څه کوو ما خو دې ښځې سره ډېره مینه کړې ده په مینه مې کړې ده خپل عدالت قانون د خپل خدایتوب د ملک دا ظالم قانون مې د ښځې لپاره مات کړی قانون دا چې فرعون به ماشومان حلالول ښځه ورته وایي لا تقتلوه قرة عین لی ولکه دا زما ستا د سترګو یخوالی وي لا مې وجنه ای دومره پې ګرانه وه د دې ښځې د خبرې د وجې نه دا قانون پرېښو بس نه وجنې اوس ماشومان لیکن نن دې ښځې دین قبول کړی دی وایي دې له سزا ورکوي څه سزا به ورکې واوره واوره آسیه بیبي هغه وه چې د کوره به راوتله د هغې جامې به چا څنګه لیدلې د هغې بورقم چا نه ولیدلې هغه چې ټانګه کې ناسته وه د ټانګې نه به کپړې او پردې تاوې وي په لار به روانه وه خلکو به سرونه ټیټ کړي وو چې دا العیاذ بالله زمونږ د خدای ښځه ده څومره عزت کې به روانه وه نن هغه آسیه رضی الله عنها فرعون ویلې ورشئ د دې کمسو د ویښتو نه یې ونیسئ الټی په دې لارو کې راکاږئ هغه ښځه چې چا لیدلې نه ده د هغې بورقه نن د دین د وجې نه کمسو نه یې نیولې ده راکاږي په دې لار کې راکاږي جامې ترې وښکلې الله الله ریوسته لاسونو خپو باندې وله میخونه ولګول او جلاد قصاب یې راوستو وی په ژوندونې تې سرمن وباسه لیکن دا ډېره غیرتي ښځه ده الله وی وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون الله وی زه مؤمنانو لرا مثال بیانوما د ښځې د فرعون سیدتنا آسیه رضی الله تعالی عنها هغه ښځه چې هغې تکلیف نه دی لیدلی غریبي نه و لیدلی درد نه و لیدلی ټول عمر د عیش و عشرت زندګي وه
لیکن د دین د وجنا غا بربند شلا داغینا ویني روان شلی خانی پات شلا نوابی پات شلا باغنا پات شو اقتدار پات شو عزتنا پات شو وی رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ اے ربا جنت نغارما ابن لی عندك بیتا اللہ جنت کے بزان سر محل رات تیار ہے دا جنت نمخ کی دا اللہ گوندی توب غواړي اطلب الجارة قبل الدار والرفيق قبل الطريق اے چې چرته زی اول د گوندی تپوس کوا ایو سړی کور خرصولو د عبدالله ابن المبارک رحمه الله گوندیو کور خرصولو سړی رالو د کور دی قیمت څومره دی وی 13000 درهمه وی ستا د کور قیمت خو 15000 درهمه دی 13000 ویاو 15000 زما د کور قیمت دی وی 15000 درهمه د دې علمه چې ګوانډي به د عبدالله ابن المبارکي سبحان الله خسړې دی ګوانډي خوشاله وي الله یې د غل ګوانډي توب نه وساته الله یې د ظالم د ګوانډي توب نه وساته الله یې د سپود لوبونکي د ګوانډي توب نه وساته نو ای ربي ابن لی عیادک بیتا فی الجنہ ربا جنت کستا خوا کے محل غوارما ربا زڈیرا کمزور ما خزازات دے کنا غمونا دی دردونا دوینو سیلاب روان دے خوی ربا نجینی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قامت نصیب کے اے دا اللہ بندگانو دن لقربانی ورکے دویم آیات میں سورت ملک ویلے ہو دا جہنم تا دا تلو ڈیرے وجہ قرآن ذکر کری یو وجہ سورت عراف کم ذکر کری دا یو وجہ دلت سورہ ملک ذکر کی دوار یو دا لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیرہ دا جہنمیان بوئی ربا کمونگا دنیا کے قرآن ویلے وے قرآن موزدہ کڑے وے اوریدلے موے نن بہور کی نس وزیدو معلومی گی قرآن دو ہور نہ دو بچ کے دو کتاب دے علماء ناس دی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقا وی کو قرآن یو سرمن کی واچولے شی اگا سرمنا ہور تا اغرزولے شی ہور اگا سرمنا نسوزی علماء پاکی دیر توجیحات کی کنا یو توجیح زمون دا شیوخ مزان سر ازدکا اوے لو جعل القرآن فی احاب احاب کا چا سرمنے توی لو جعل القرآن فی احاب کمسینہ کے قرآن راغے دے دو قرآن حق پرست عالم حافظ دے ثم تراخی دا پارا رالا ثم اول خو بدانک کم غلطی شوی دا مولا دے پیغمبر ندے دا حافظ دے پیغمبر ندے غلطی بتی نکیگی نو ثم اول خو بے اللہ دا غلطی معاف کی چلو دیر غلطی دا زمون دا شیوخ و توجہ وارا ثم القیا فی النار محترقا دا دا قرآن حق پرست عالم و حافظا که دا خپلی کمی گناہ دا وجنا ہور تا پریوتو دا جہنم ہور با ہر سا اس وزی خدا حافظ قرآن دا عالم قرآن حق پرستا ویختم پا جہنم کے نس وزیگی
دا ډیر لوی مقام دی. لو كنا نسمع او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اے خلکو، اے باباګانو کاکاګانو، په دې بچو فخر وکئ. نن ستا بچی جولې کې قرآن دی. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو. په دې خوشحاله شه، ستا بچی جولې کې قرآن دی. وا هغه خلک وګوره، نن د چا د بچی په لاس کې مړزان دي، مړزان لوبئ. څوک کوترې لوبئ. د چا د بچو په لاس کې د سپو پړي دي، سپي لوبئ. د چا د بچی په لاس کې سو سری ته شکر وباسه. د دې عالمانو خپې ښکلاوه، د دې قدر کوه، د دې د خدمت د وجې نه نن ستا د بچی په لاس او جولۍ کې د الله کتاب دی. مرسته به کوئ زمونږ د علماو سره؟ جواب راکې. مرسته به کوئ؟ تعاون به م کوئ؟ څومره تعاون به کوئ؟ څومره تعاون به کوئ؟ نه وس خبره نه ده، یو بله خبره کوم، خفه کېږو به نه. د نسوارو برابر تعاون را سره وکئ. ځه صحیح ده که نه؟ د نسوارو برابر تعاون به څوک کوي؟ لاس اوچت کړئ. ځئ نه زیات نه ني، قسم په خدای کې زیات کوي یار. اوس درته ویم د نسوارو یو پوړی په سوله، اوس به زیاتېږي، خیر دی خو زه شلې که. نو یو نسواري د ورځې یو پوړی نه وځي، د میاشتې څو شوې؟ وای تاسو خو چې نسوارو نه به زیات تعاون کوو به کوي. قسم په خدای کې وکړي. زه ما درته شروع نه وې چې د نسوارو برابر تعاون خو دې مدرسو سره وکړئ که نه، کوئ به انشاءالله. ای تو خدای چې یو سړی د میاشتې 600 روپۍ په نسوارو ورکوي او قرآن او مدرسې له 200 ورکوي، نو زه خو د تاړو مسلمان نه ویم مړه سړي. د کې دومره غیرت نشته. و دا قرآن، دا عالم، دا مدرسه د نسوارو نه سپکه ده. بس تاسو ته دا درخواست دی، خپل بچي د علماو سره کېنوئ او د علماو سره د مدارسو سره ښه پوره تعاون کوئ. الله یې د عمل توفیق نصیب کړي. آخر دعوانا